ټول راغلي دي ستاسو ډېر مشکور یم او په دې موقع باندې چونکې مسعود خټک صاحب عزیز خټک صاحب دلته شمولیت وکړو زه د هغوی ډېر بې حد مشکور یم هغوی مسعود خټک صاحب یو ډېر ښه انسان دی او زموږ ډېر مودې داسې خواهش و چې هغه مونږ سره په دې کاروان کې په دې پارټۍ کې شامل شي نن د هغوی مهرباني ده او په ډېر مختصر وخت کې 2-3 ورځو کې دا پروګرام جوړ کړ زه د هغوی ډېر مشکور یم او ستاسو ټول مشکور یم چې تاسو راغلی او هغوی ته د زړه د کومې نه مبارکبادي پیش کوم چونکې زما نه مخکې ډېر مشرانو خبرې وکړې مفتي صاحب وکړې شاهجهان خان وکړې زما ډېر تعریف وکړو او ما ته پته په دې تقریب کې ډېر مختلف اخیال خلک ناست دي نو زما تقریر به لږ مدمي ځکه چې زیات کو زه یو پارټۍ پسې هغې پسې خبرې کوم نو زما په کال په چا باندې بد ونه لګي دې لپاره لږ مدم به زه چلېږم چې ځکه چې دا حالات د دې ملک چې کوم روان دي نو په دې باندې یو څو خبرې کول ضروري دي خو د هغې نه مخکې حیات محمد خان شیرپور شهید بنیاد خدا حیات آباد نواب خټک صاحب وویل او هغه وخت کې یو ډېر دوراندیش خیال وته ځکه چې زه موجود وم هغه وخت کې هغوی چې وی په کومو چې دلته راتلل او سنگ بنیاد یې کېښوده دا د هغوی د شهادت نه زما په خیال میاشت یو نیمه یا 2 میاشتې مخکې به نو مونږ ورته وایو چې یاره دلته خو هغه بیابان ځای دی دلته به څوک راځي او دا تاسو داسې لرې ځای کې استاد خیر دا مشران دلته ناست دي مخکې به چې اسلامي کالج ته به خلک راتلل د ماښام کې به ګیټ په پېښور کې بند شو او خلک دې خوا به راتلل نه نو هغه وخت کې د چا دا تصور به نه و چې دا حیات آباد به یو داسې مرکز جوړېږي ځکه چې دې کې د هر یو ضلع نه خلک راغلي دي دلته آباد شوي دي څوک بزنس لپاره څوک خپل د بچو تعلیم لپاره راغلي دي او دلته مختلف اخیال خلک شامل دي نو که زه دا ووایم چې دا حیات آباد د دې صوبې د یو د مینی مرکز دی نو په دې کې به غلطه خبره نه وي ځکه چې دا مختلف خلک چې راشي او یو ځای کښېني ګپ شپ ولګي دوستانه جوړه شي نو دا مینه خوره شي په ټول صوبه کې نو دې لحاظ سره دا یو ډېر په دې خوشحاله شوم چې نن حیات آباد ډېر داسې هغه دی یو هغې ته رسېدلی دی چې زما په خیال دا پېښور دا نورو علاقو نه دا ډېر مخکې دی نو په دې ډېر خوشحاله شوم په دې لحاظ سره دا صحیح ده چې حیات محمد خان شیرپور هغه وخت کې کو لږ وخت یو کو لږ ژوند دی او لږ وخت ورته اقتدار کې ملو شوی خو هغه یو منټ یو سیکنډ د دې قوم او د دې ملک او د دې خاورې لپاره هغه خپل تګ و دو کړی دی څنګه چې دلته حیات آباد د هغې خو بنیاد یې خو د شیرپور هسپتال دی نو چې خاور ته بلکې دې صوبې ته ټولو کې مخکې د هغه په لاس باندې دې صوبې ته ګیس راغلی دی او پېښور کې ګیس د هغه په وخت کې د هغه په لاس باندې دلته دې پېښور ته ګیس راغلی هغه وخت کې په پاکستان کې ډېر لوی خالیې وې هغوی ته ګیس نه ومله دلته راغلی دا ګیس پېښور ته هغه خو حیات آباد نو خو پېښور ته راغلی نو دا د هغوی د دې قوم دپاره یو څو خدمات چې نورم د نوکروم د هر یو شي هغه ستاسو په مخ کې دي
زمونږ د مشرانو ته زیاته پته ده خو اوس چې کوم صورتحال جوړ دی مونږ په دې باندې لږ افسوس کوو چې دا ملک کوم طرف ته روان دی نن ملک کې سیاسي کشمکش دی نن د دې ملک د اقتصادي صورتحال خو زه وایم چې بدحال دی نه دا به غلطه خبره نه نو دا صورتحال خو مونږه مخکې سیاسي پارټۍ کتلې دي په اقتدار کې راغلي دي دلته الیکشنونه شوي دي ښه په هغې سره پوره من طریقې سره شوي دي خو دا کوم اوس چې صورتحال دی نو داسې صورتحال ما نه لیدلی مخکې دی نه په کوه اسمبلی کې وایه کوه اسمبلی نه بار وایه کو دا کوم طریقې سره چې د یو بل سره دا اختلافات داسې شدت اختیار کړ چې نن هغه دشمنۍ حده پورې کړی دا ډېره بدقسمتۍ خبره ده موږ نه غواړو سیاست داسې شی دی چې هغې کې به ته خپل جدوجهد کې او خپل خلکو لپاره د خلکو خدمت پکې د قوم خدمت پکې په مختلف سیاسي پارټو کې خلک شاملېږي خپل خوښې سره او د دې صوبې خو ټولو کې زیاته رک رکاو به یو بل سره د یو بل غم خادیله کو مختلف سیاسي پارټو کې نو مختلف بیا به هم د یو بل غم خادیله به ځان رسو اوس خو داسې حال دی چې د یو بل غم خادی ته یو پارټۍ کې نه بل غم پارټۍ د غم خادی هم نه نو کم از کم دا رک رکاو چې دی دا واپس برقرار ایستل پکار دي او ما چې څنګه ووایي چې اقتصادي بدحالي ده هغه به هغه پورې نه ټیکېږي چې څو پورې اقتدار سیاسي طور باندې مونږ یو بل سره دا ماحول ټیک نه کړو سیاسي انتشار چې یو ملک کې نو اقتصادي طور باندې تر مخکې نشي تللی په هیڅ صورت کې مخکې نشي تللی نو دې لپاره دا ضروري ده چې مونږ احساس وکړو داسې چې دا ملک په یو داسې جدوجهد کې زمونږ مشرانو د دې لپاره جدوجهد کړی دی وینه توی شوې ده پرې او د اسلام په نوم باندې جوړ شوی دی نو اوس په مونږ دا ملک خپل منځ کې کینو او یو بل سره به داسې تشدد کوو او یو بل سره به یو بل خپې به راکاږو چې دا ملک مونږ تباه کوو دې ته خو مونږ په هېڅ صورت کې نه پرېږدو مونږ غواړو چې دا ملک آباد شي مونږ غواړو چې زموږ خلک چې دي دا په دې خپل ملک کې روزګار وکړي مونږ غواړو چې دا په دې ملک باندې مونږ فخر وکړو چې دا مونږ زموږ جدوجهد په نتیجه کې دا ملک راغلی دی او نن د دې یو ډېر لوی علیشان یو ډېر لوی رتبه ده خو هغه شی اوسه پورې هغه شانتې کېږي نه نو دې لپاره دا اوس چې کوم صورتحال دی دې کو مونږ دا وایو چې یو لیډر صاحب دی هغه ملک کې څلور کاله حکومت وکړو په دې صوبې کې خو نه نیم کاله حکومت وکړو زه خو هغه ښه کړي دي او که بد کړي دا خو د عوامو بیا فرض دی چې هغه په آینده الیکشن کې کو چا کارکردګي ښه نه هغه له به ووټ نه ورکوي خو مونږ انتشار پیدا کړو او مونږ وایو چې نه الیکشن به زما په مرضی کې هر یو کار به زما په مرضی کېږي نو هغه شانته خو دا ملک په څنګه مخکې ځي اوس دا څو ورځو داسې دا کوم کشمکش چې په لاهور کې په زمان پارک کې روان دی په دې باندې موږ خوشحاله نه یو خو یو پارټي چې د هغوی پارټۍ خپل نوم
تحریک انصاف خېدي چې انصاف پکېږي په دې ملک کې انصاف د ټولو لپاره برابر دی د انصاف په مخ کې د عدالتونو په مخ کې غریب او امیر یو شان دي نو بیا خو د یو عدالت نه چا پسې ورنټ هغه شي او پولیس لاړ شي او هغه هلته د هغه ته ورنټ ورکوي یا د هغه ګرفتارۍ او عدالت ته راولي نه هغه وایي چې نه هغه بار خلک کینولي او هغوی سره پولیس سره تشدد کوي هلته خندقونه جوړ کړي دي او هغې کې ناست دي نو دا خو د قانون احترام خو نشو کنه دا په هیڅ صورت کې د قانون احترام نشو د هغې دپاره ضروري ده چې ته عدالت ته لاړ شې ټیک ده تا باندې الزامات دي ته هغه ملزم مجرم نه لا اخو عدالت چې یو ځل فیصله وکړي بیا بله خبره ده نو مخکې نه چې ته ووایې چې زه نه عدالت ته ځمه نه د حکومت خبره منم نه د سټیټ خبره منم نو دې طریقې سره خو ملک چلول ډېر ګران دي داسې خو دې نه مخکې زمونږ د ضیاء الحق مارشل دا وه پولیس پر راغی د ګرفتارۍ له مونږ په خپله به لاړو په خپله به ورغلو په وین کې به کېناستو او وبیټلو دې ډیرو جیل کې دې بنو جیل کې دې کوارټ جیل کې دې پېښور جیل کې دې هریپور جیل کې ټولو کې مونږ وخت تېر کړی د ضیاء الحق په وخت کې د جمهوریت لپاره هم جدوجهد کوو یو نظریه وه د هغې لپاره هم جدوجهد کوو خو چېرې مونږ دا نه کړی چې مونږ د ګرفتارۍ نه ځان هم پټ کړی دی یا ګرفتارۍ ځان نه دی ورکړی جیل ته لاړو هلته به خپل جدوجهد کوو بیا به نه ووتو بیا به هم هغه سلسله شروع کړه نو دې طریقې سره کو مونږ وایو چې نه زه به ګرفتارېږم نه دا ادارې کو زما خبره مني نه دا ادارې ټیک دي دا ادارې کو زما خلاف څه هغه کېږي نه دا ادارې ټیک نه دي کو الیکشن کمیشن زما په حق کې فیصله وکړه نو ټیک ده او کو زما په حق کې دي نه ټیک کو د فوج سربراہ زما حمایت کو نه ټیک دی او کو زما حمایت کو نه ټیک نه دی کو عدالتونو زما په حق کې فیصله وکړ نو ټیک ده او کو زما په حق کې ونه کړ نه بیا د عدالتونو هم ټیک نه دي نو دې ملک او بیا قانون څنګه چلی اول خو دې فیصله کوو بیا دا نور دا مسلې چې دي زموږ د معیشت مسله ده دلته لا اینډ آرډر مسله ده نور مسلې دي د حیات آباد خپلې مسلې دي د صوبې خپل د حقوقو مسلې دي دا په خپل ځای باندې اول خو دا فیصله کوو چې په کوم طریقې کار به هغه کوو مونږ خو غواړو ټول زما په خیال هر چې د حکومت حکومتي پارټیانې چې دي هغوی غواړي چې دا مسله په افهام و تفهیم سره په مذاکراتو سره حل شي خو د هغې لپاره یو ماحول خو به جوړول غواړي که نه په هغه ماحول چې اوسه پورې چې عمران خان وی چې زه دې غلو سره هغوی سره خبرې نه کول غواړم هر چا سره کوم خو دې سره نه کوم کله وایي چې نه آرمي چیف سره کوم بل چا سره نه کوم نو چې تا مخکې نه په هغوی باندې هغه ولګاو چې دا ډاکوان دي هغه دي نه خبرو هغه سلسله ختم شوه نو اوس وایي چې زه خبرې کوم خو په بعضې خلکو دا پرویز الہی باندې خود په خپله دا ویل چې دا پنجاب یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے اوس هغه سرناست دی د هغه د پارټۍ صدر دی هغه وزیر اعلی جوړ کړو د پنجاب
نو سیاست چې دی دا د ممکناتو یو مجموعه ده. دې کې به ته هر چا سره خپل هغه کې پارلیمنٹ چې دی په هغې کې هر د پارټۍ خلک وي، په هغې کې باعث کېږي او هغې نه پس بیا کینی او یو قانون پاس شي، یو فیصله وشي. نو چې ته د پارلیمنٹ کې په خپله نه کښېنې وایي چې زه د اپوزیشن نه منم، نو دې طریقې سره خو ملک نه چلېږي. دا به د دې قانون دایره کې به راځي نه، بیا به مخکې مونږ ځو. دا مونږ ته پته ده چې معیشت نن سبا د دې ملک مسله چې ده دا معیشت دی او په هغې توجه ورکول پکار دي. خو څوک داسې حالات جوړوي چې دا ملک دی دیواله شي، نو دا خو ملک سره څه انصاف نه دی. انصاف عالي چې په داسې وخت کې ټول کینو او د ملک د معیشت او په دې باندې خبرې وکړو چې دې لپاره به څه طریقې سیاست په خپل ځای باندې. بنگلادیش مونږ بدل شو ایست پاکستان، د هغوی معیشت مونږ نه اوس ښه دی. د هغوی یو بل سره هلته هم ډېر د سیاسي هغه یو بل د ګرانۍ په وجه دومره رستو لاړل، ډېر هغه شو چې سفید پوش خلک هم فکرمند دي چې یاره دا وخت په څنګه دی بال بچته به د 2 وخته روټۍ، د سکول خرچې، د بجلی خرچه، د ګیس خرچه، د پټرولو خرچه، دا به څنګه پوره کوو. دا غریبه طبقه خو بالکل هغوی خو 2 وخته د هغوی ګزاره نه کېږي. او خاص کر دا اوړو بحران چې راشي نه بیا خو زما په خیال هر یو کور هغې نه متاثر کېږي. نن سبا د اوړو دا کم بحران چې دی دې له څه طریقې کار روکل غواړي. داسې نه کېږي چې دا راځي او د چا په منپسندۍ باندې چاته اوړه میلاو شو چاته میلاو نه شو. دا غلطه خبره ده. اوړه یو بنیادی هغه دی او هر یو کور ته پکار دی چې په صحیح طریقې سره میلاو شي، ارزان اوړه میلاو شي. دا یو ډېر اهم خبره ده. داسې دا روژه روانه ده او په دې روژه کې دومره ګرانۍ کې به څنګه وخت تېر شي. د هغې دپاره هم څه طریقه کول پکار دي. ټیک ده بین الاقوامی سطح باندې هم حالات هغې IMF شرایط دي. IMF شرایط هم خو مخکې پکې لږه صحیح فیصلې شوې نه، کېدای شي داسې شرایط نه خو په دې باندې ګرانۍ باندې چې دی کوشش کول پکار دی چې کم از کم انتظامی سطح باندې دا خلک پکې بلیک شیدونه خرڅ نه کړي، څوک ته پکې هوډینګ ونه کړي، منافع دې د ضرورت نه زیات وانه کړي. ټول مسلمانان دا یو میاشت په داسې ده چې دې کې پکار دا دی چې مونږ ټول عبادت باندې توجه ورکړو او کوشش کوو چې هر چاته سہولت ملو شي، تکلیف چاته ملو نه شي. په دې ملک کې الیکشن را روان دی، کو نن دی کو سبا دی کو څلور شپږ میاشتې وروستو. خو الیکشن ماحول خو جوړول پکار دی که نه؟ دا ماحول خو موږ ته نه ښکاري دا الیکشن چې یو طرف ته الیکشن کو دې دپاره څوک وایي چې یاره الیکشن حالات خراب شي او خراب دي او الیکشنو کې حالات پخه شي. ما ته خو نه ښکاري کو الیکشن اوم شو، نن سبا الیکشن شو، نو دا مهنګۍ خو نه ختمېږي. په دغه لحاظ سره خو نه ختمېږي چې یاره مونږ وایو چې مهنګۍ، چې چا وایي چې څوک وایي چې یاره الیکشن سره به مهنګۍ ختم شي، 4 کاله هغه حکومت کو نه هغه وخت کې ولې حالات ټیک نه کړل. دا خو وایي چې ما سره یو د 200 کسانو
دا معاشي ټیم دی چې زه راشم نه هر څه به ټیک شي. دا خو دا حکومت بدل شوی نه وي نو دلته خو حالات ډېر زیات خراب وو او دا ملک ډیفالټ طرف ته روان و. خیر بهرحال هغه په خپل ځای باندې خو هغې دپاره کوشش اوس دا پکار دی چې مونږه الیکشن دپاره فضا ټیک کړو. دلته دا لا اینډ آرډر مسله په خپل ځای باندې ده. دا اوس مردم شماري شروع ده، هلکه بندۍ به بیا جوړېږي. په دې لپاره ټایم د خو اوسه پورې په الیکشن کمیشن باندې اعتراضات کول چې دا خو دا نواز شریف سړی دی او د هغه بي ټیم دی. اوس د هغې لاندې چې الیکشن وشي تېر الیکشن کمیشن لاندې چې الیکشنونه شونه د خلکو په ډېر زیات اعتراضات وو. اوس چې د لاندې وشي خو دو وګټل نه بیا خو ټیک ته بیا به دا نور پارټۍ به چې یاره دا داندلي شوې ده خو د بیله نه بیا خو وایي چې ما خو مخکې نه ویلو چې دا الیکشن کمیشن چې دی دا ټیک نه دی. د الیکشن دپاره کوم الیکټرال قوانین چې دي الیکشن قوانین هغې باندې کېناستل پکار دي. دا مخکې ده وې اوس وایي چې نه هغه پرېږده خو الیکشن کوئ. نو الیکشن به کېږي، الیکشن مونږ غواړو خو الیکشن په داسې فضا کې چې هر چاته یو شان دی برابر په بنیاد باندې یو هغه موقع ملو شي. د تېر هغې په شانتې نه چې خلک سهار پاڅېدل نو د شپې یو شانتې هغه سهار پاڅېدل بل شانتې لیدل. دا نه چې یو سیاسي پارټي ده د هغې خپل یو هغه و خو هغوی سره حمایت شوی و، ډېر زیات حمایت شو. نن خو هغوی وایي چې یاره دا فلانې جرمن چې دا خراب و دا چل کړو. هغه وخت کې خو د هغه صفت باندې به روز او شپه ده بس بل کار نو د هغه به صفت کو. نو دې دپاره زما په خیال زمونږ دا نوجوان نسل هغوی باندې زیاته ذمهواري ده. دا مستقبل دوی دی، دوی به سبا مونږ نن یو سبا نیو، دوی به دا ملک باغدور هغه کوي. خو یو داسې مونږ غواړو چې کم از کم دوی دپاره یو داسې فضا پرېږدو، یو داسې حالات ورته مخکې هغه کړو چې دوی سبا د دې ملک باغدور په لاس کې واخلي او دا ملک مخ پر باندې بوځي. شته په دې ملک کې مونږ اینو چې مونږ کې صحیح معنو کې مخلص طریقې سره هر یو پارټي چې راشي لږ ښه طریقې سره کار وکړي دا ملک مخکې تللی شي، ډېر مخکې تللی شي، په دې ټوله دنیا کې مخکې تللی شي. خو د هغې لپاره کوشش کول پکار دي. دا ملک یو زرعي ملک دی او دا څومره بدقسمتۍ خبره ده چې نن مونږ غنم هم د بار نه راغواړو، نن مونږ چیني هم د بار نه راغواړو، مونږ نن د پنبه هم د بار نه راغواړو. دا خو زموږ ملک مخکې هغه و. دا هومره ځمکه راشه چې صحیح صنف کې صحیح معنو کې هغه وشي نو ولې به نه کېږي؟ دا مونږ به خود کفیل یې وو، نور ملکونو ته به برآمد کوو، زر مبادله به پرې ګټو. د دې لپاره کوشش پکار دی. زمونږ د دې صوبې دلته به د فاټا ډسټرکټ چې دي د هغې هم ډېر کسان ناست دي. هغه اوس ضم شو دې صوبې سره، د هغوی خپل مشکلات دي، د هغوی خپل مسایل دي. نه هغې باندې توجه ورکول ضرورت دی چې هغوی زمونږ وروڼه دي چې زمونږ سره په برابرۍ په بنیاد باندې مخ پر وړاندې په دې سفر کې یو ځای جدوجهد وکړي او روان شي او خوشحالي هلته راشي. د هغوی چې کوم حق دی که صوبه نه ورکوي نو صوبې له پکار دی چې ورکړي، صوبې ته کو راغلی نه پکار شي هغه پیسې هم په هغه ځای باندې خرڅ شي. نو بیا به دا ملک هغه کېږي. انصاف په صرف عدالتونو والا انصاف نه دی،
انصاف معاشي طور باندې انصاف پکار دی چې هر یو علاقې ته هر یو خلکو ته هر یو طبقې ته خپل حق ورسي نو بیا به دا معاشره مخکې روانه شي ان شاء الله تعالی دا زما امید دی چې دا معاشره به مخکې ځي او دا ملک په مخ پر روان دي د پښتنو دا سیمه چې دا ډېرې قربانۍ ورکړې دي ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي د پاکستان جوړېدو وخت کې د هغې نه پس په کشمیر کې او دا اوس د دهشتګردۍ په مد کې چې دا کوم خلک شهیدان شو په هغه افسران دي پولیس افسران دي کو د فوج افسران دي کو زمونږ رونه بایګان دي چې پکې په شپېته اویا زره خلکو قرباني ورکړې ده دا ورکوټه قرباني نه ده او اوس هم خو مونږ ته خپل حق میلون نه شي مونږ ته په ښه نظر باندې ونه کتې شي مونږ سره زیاتې وشي زمونږ نظر انداز شو مونږ ته خپل حق میلون نه شي نه دا د پښتنو د سیمې سره به زیاتې د پښتنو قوم سره به زیاتې مونږ کو کراچۍ کې زمونږ خلک دي کو په لاهور کې دي کو په اسلام آباد کې دي کو په پنډۍ کې دي هر ځای کې چې دي هغوی سره برابرۍ په بنیاد باندې انصاف کول دا نه چې دا پښتون د حق نشته مونږ به خپل حق ښه جمهوري طریقې سره ښه په پرامن طریقې سره خپل حق واړو مونږ له هر یو طریقه راځي خو په دې لحاظ سره مونږ په جمهوري طریقې سره چونکې په دې ملک کې جمهوریت دی نه جمهوري طریقې سره خپل حق واړو او کو نه بیا هغه خبره هغه حد ته نه رسول پکار چې سبا مونږ هم داسې روچر شو چې یاره مونږ سره ناانصافي کېږي او د دې لپاره څه متبادل طریقه به مونږ بیا خپلو هغې ته خبره نه دي رسېدل په هغه زه د حکمرانو ته وایم چې او د نورو صوبو مشرانو ته وایم چې تعصب بالکل ختم کړئ دا ملک کې چې تعصب ختم شي نو دا ملک په مخکې روانېږي او د هغې لپاره مونږ ټول جدوجهد کوو د دې خاورې د دې سیمې لپاره زمونږ مشرانو خپله وینه توی کړې ده حیات محمد خان شیرپا شهید د قوم لپاره د نوجوانانو لپاره خپله وینه توی کړې ده او انشاءالله تعالی چې ضرورت پیښ شي نو په دې کې به د خپله وینه تویولو کې موږ به بالکل ساغه نه کوو بالکل د دې قوم لپاره به کوو